ملګری د پښتنې په کیم غام باندې همیشه جوړي یو خو نه ده چې یو غام باندې همیشه وجوړي او یو فریاد همیشه وکي دلته هر دوام درم کس د ستونزې سره مخامخ دی د مو سره مشهر بابا ورسره یا مورکې موجوده ده د یو فریاد راوړی دی د همیشه دغې جلسه ته دغه سره خبرې کوي چې د څه فریاد لري او څه راوړي دي څه پې تېرېږي بابا خپل نوم ورته وښیه کلا خان دا به درنږدې که چا درنږدې که څه نام یې کلا خان درنږدې که دغه ما وراره ورک وای شا ډېر ټیم یې کې موږ ته هېڅ پته نه لګېږي نه یې دغه ټلیفون کې ځان اوس نام ورسره میلاو سوي نه یو شا د وراره څه نام یې مشرف څه کار یې کوو مو زه یو واره پورې تللی وای دوبۍ ته بیا به دلته ښورېدی درنږدې که نه شا هو دلته کور شه به وای اچھا کور شه به دلته ګرځېدی شا څرنګه یو ور څه پته ولګېده دا هغه وړی وای لرې ملیشي والا غوښتی بیا مو ور وستی شا او هغې نه ورک شه بیا داله اوس ورک دی هغه راسه هېڅ پته نه لګېږي اوس ملاقات هم سره شوی ده چې نه میلا شوي یې چې نه نه ملاقات مې نه ده ورسره سوی ملاقات مې هغه راسې نام سوی نه ده ورسره او دغې څه بچیان شته واده سته نه واده مې اوس کوزده ورته کړې ده بچیان یې نشته اچھا کوزده مو ورته کړې وه که او څه مطالبه کوي څرنګه وخت په تاسو په کور ښه تېرېږي خامخا چې یو کس ورکړي موږ خو اوس ډېر پریشان وو ځکه پریشان وو چې پته یې نه رالګېږي نه په ټلیفون ورسره میلاوېدی شو نه یې پته راته لګېږي نه څوک داسې سړی شته چې ورپرېږدي دا موږ ور ملیشې ورته څه یا څه دی چې چېرې مې ورکړه ملیشې والا مې یا چې دغه هېڅ پته موږ ته نه لګېږي شا چېرې عدالت ته چېرې درخواست ورکړی دی که عدالت ته مو نه دی څه یو وارې مې مخکې ورکړی وی ورور مې ورغلی وی بل یم شا هغې ته څه جواب نه شو میلاوه نه نه هېڅ جواب هېڅ پته یې نه لګېږي شا تو وراره دی د ما وراره ده دا پلار یې دوبۍ شه مړ شوی یو کال یې شا دوه زامن یې پاته یو بختجانه مې دی او شراب شا اوس یې دا شراب پوړه دی هېڅ پته یې نه لګېږي تاسو کومې علاقې سره تعلق لرئ کومې علاقې موږ د خرقې سره اکشي مخ خرقې سره یې چلو شادو ملګري رودریمي د ملګري رودریمي د مورکې سره خبرې کوي چې د دغې بچی دی چې هغه څه یایي او څه په دی باندې تېرېږي مرجان سره زه موجود یا مرجان دغه تو بچی و دا د ما بچی و یتیمان مې ستر کړي دي یتیمان مې ستر کړي دي بیا دوه سره ګمل ته یو وړکی ورجایي وړی بیا وړکی هېڅ شپورو د شرجره خلاص کړی کم یو ستر یې وچې رکوي به یې بیا مې کلي په ورور ګډ کړی دا شپږمه میاشت ده چې مړه زمدي پته یې نه راکوي او زه ګرده په کیلو ګرځم معلومات یې نه راکوي مرجان څنګه وخت در باندې تېرېږي چې یو بچی دی ورک وي او هغه د پخواری ستر کړی وي څرنګه محسوس کېږي کور چې څنګه وخت تېرېږي داسې وخت تېرېږي چې دی نه اوس ډاکټر ته راغلی او شپه مې رڼه ده ورځ مې رڼه او د لور مې سره راوستی شپه مې رڼه ده ورځ مې رڼه ده یتیمان مې ستر کړی په ډیګلو شیخ وروره هېڅ درک مې نه لګېږي چې څومره معلومات یې ما ته راکړي ما ډېره سخته پریشاني ده کور خرڅه څوک اخلي او دا کور څنګه ساتي دره مهنګایي ده دره ګراني ده کور مې الله باندې سپارلی ده هېڅ طریقه مې نه لګېږي نه لګېږي الله ته خو پته ده که تر پاسه مې ده په درواغو وخت نه تېرېږي دغه زوی به مزدور کوله دوبۍ ته لاړی 2 کاله یې تېر کړی چې څرنګه راتلی بیمار وای پارم ته لاړی پارم راغلی په بیمارۍ راغلی چې څرنګه راتله دور ته رالم خوستان ټیمه زه په لمانځه ولاړم چې دوی ګاډي راګوټ کړي ما وایي چې څه چل ده چې رال کام یې یوړی ستر یې منده نه کړی بیا مې ستر بیا وایي چې راکوي به مې ورکړی کلي په ور مې ورګډ کړي دا شپږمه میاشته چې ما ته مړه زمدي پته نه لګي د حکومت نه څه غواړې څه مطالبان مو دا څه فریاد ورته کوئ چې څه دا وکړي حکومت بس ما ته چې دا خپل زوی را خلاص کړي که الله خو چې دا قرباني دی ما سره وکړي چې ما ته خپل زوی زه ډېره درک اضافي هېڅ درک مې نه لګېږي ولسته بیمار یعنې دغه هم یا زه دا یو بچی دی و د کور د ساتلو ولا کور دې ساتنه مې دا بچی وای اوس دا یو وړ ده نه دا مې وړی دا بل مې وړکی دا مې کور ساتنې نه ده مننه جی ملګري تاسو د مرکۍ خبره واورېدې انتهایی فریاد دی دا د کور د مشر ځای دی خوند یې وفات شوی دی او دغه اف سی ځنې وړی دی د کور د سوتلې ولا دغه یوه ذریعه وه موږ مطالبه کوي
ډېر په فریود سره چې کچېرې زیای ګناهګور وي نو دی د عدالت ته پیش کړي سزا دی ورکړي او کچېرې څه ګناه کړی نه وي نو عدالت ته دا پیش کړي او دی دا په رها کړي خپله مورکۍ ته چې دوی روشي موږ په دنیا باندې غږ کوي د پاکستان ریاست باندې موږ غږ کوي چې د میسینګ پرسن په حواله دا مثبت اقدام وکړي